زما عزتمندو یوزل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دې په شام کې پاتې کېدلو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته یو خط را لېږي او ورته وایي چې مور بیبي لږ نصیحت او وصیت راته وکړه، خو نصیحت او وصیت چې راته کې مورې مختصر شان وصیت راته وکړه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته الله جل شانه ډېر لوی علم ورکړو او الله جل شانه ډېر لوی پوهه ولا ورکړو. دا هغه په ذریعے سره الله جل شانه ډېر لوی علم هغه د امت ته رسول دی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته په دو جملو کې دا وصیت لیکي او په هغه وصیت نامه کې ورته دا لیکي چې اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر تا دا الله جل شانه رضامندی دا الله جل شانه خوشحالی دا مخلوق په خفګان کې ولټلا او الله جل شانه به د مخلوق د طرف نستا د پاره کافی شي. کدا الله جل شانه رضا دی د مخلوق په خفګان کې ولټولا الله جل شانه به د مخلوق د پاره ستا د پاره کافی شي. د مخلوق د ضرر او د نقصان د خفګانونو نه به الله وساتي. او کثیر ته د الله جل شانه دا هغه ناراضتیا دا هغه خفګان د مخلوق پر راضی کولو کې تا تلاش کړلو نو الله د مخلوق ته حواله کی. کته دا چې الله خفکه الله ناراضه کې او د مخلوق د راضی کولو کوشش کې د انسانانو د راضی کولو کوشش کې الله به دې مخلوق ته حواله کی. زما عزتمند الله جل شانه یو ذات ته په ذات کې هم یو دی په صفات کې هم یو دی. نه په ذات کې څوک شریک لري نه په صفاتو کې څوک شریک لري. د یو کس راضی کول دا ډېر زیات آسان دي او کنه د دې بې حساب مخلوق د دې راضی کول آسان دي. د دې بې حساب مخلوق راضی کول لا ډېر ګران دي.